دا ملګری تپوس کوي چې نن سبا په دې کورونو کې د ماشومانو د لبو دپاره کم ګوډاګي وي چې په هغې باندې د جاندار تصویر وي، د جاندار په شکل کې وي او د هغې شکل بالکل واضحه وي، پوزه سترګې وغیره واضحه وي. نو دې څیزونو سره لبې کول څنګه دي، په کور کې د دې ساتل څنګه دي او د دې خرید و فروخت څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې چونکې د دې شکل واضحه دی، تصویر واضحه دی، نو په دې وجه باندې داسې قسمه د جاندارو هغه بوتان غوندې او ګوډاګي دا ماشومانو راوړل هم نه دي جایز او دا کور کې ساتل هم نه دي جایز. چې کوم وعیدونه په تصویر باندې دي نه هغه په دې باندې هم ویږي. دا ملګری تپوس کوي چې امام په قاعده باندې ناست دی اخرنی او یو کس راغی او هغه امام سره نیت وتړه کېناسته او التحیاتو یې شروع کو، په دې کې امام سلام و جار باسه، نو دی به د عبده و رسوله پورې سبق پوره کوي او که به نه پوره کوي؟ نو جواب دا دی چې دی به د عبده و رسوله پورې سبق پوره کړي او بیا به د هغې نه پس پاسي او خپل مونځ به جاري وساتي. دا ملګری تپوس کوي چې د صفرانه مونځ حد 16 کیلومیټره دی، د دې وضاحت کوي. نو جواب دا دی چې صفرانه مونځ مطلب دا دی چې یو سړی د خپل کور کلینا روان شي او د داسې یو ځای په اراده باندې چې هغه د کور کلینا 78 کیلومیټر فاصله کې وي. 77.5 کیلومیټر دی، منګه احتیاطاً 78 کیلومیټر وایو. نو چې دوره فاصله وي نو چې کله دی د خپل کلی د حدودو نه وځي نو دی به مسافر تصور کیږي او دی به په لاره کې صفرانه مونځ کوي. هلته چې ورسي نو که هلته کې د اقامت یعنې د 15 ورځو نیت د پاتې کېدو وکړو نو هلته به پوره مونځ کوي، او که نه د دې نه د کم د پاتې کېدو نیت کړی نو بیا به هلته کې هم صفرانه مونځ کوي. دا ملګری تپوس کوي چې د هونډای په ذریعه باندې خلق د بهر ملکونو نه پیسې رالیږي. نو یو صورت د هغې دا وي چې هلته بهر ملک کې یو کس دی، هغه لاړ هونډای والا، هغه له پیسې ورکړې چې دا پیسې زه کلي ته لیږم، هغه ته پیسې واغستې او د هغه ورور یا رشته دار دلته کې هغه پیسې د بل چا نه وصول کړي. یو دا طریقه ده. دویمه دا طریقه ده چې هغه هلته په مثال په طور موږ به دوبۍ والو، دوبۍ کې یو کس دی او هغه سره په موقع باندې پیسې نشته، هغه د هونډای والا یو کس ته ووي چې زمونږه کلي ته دوره پیسې ولیږه، زه به تاله هفته پس درکم یا چې تنخواه والم نو در به کم درله. ان هغه ورته وی صحیح ده. نو هغه دلته کې ټلیفون وکړي او دلته د هغه ورور راشي او پیسې وصول کړي، بیا هلته هغه پیسې یو څو ورځې پس ورکړي. نو دا ړومبنۍ طریقه دا خو جایز ده، خو د دویمې طریقې باره کې غالبا دا تپوس دی. نو دا چې کوم کلیپ تاسو رایګلی دی نو د دې نه دا معلومیږي چې دا چا جواب ورکړی دی او هغې دې ته سود ویلی دی او ناجایز یې ویلی دی. لیکن دی چې کوم مثال ورکړی دی بیا د هغې د سرو زرو په سرو زرو بدلولو وغیره، ان هغه د بیع مثال دی، هغه د خرید و فروخت مثال دی او دلته معامله د قرض روانه ده. نو د قرض حکم جدا دی په شریعت کې او د معاملې او د خرید و فروخت حکم جدا دی. کله چې پیسې په بدله کې خرڅول شي نو بیا به هلته کې په یو څیز باندې کم از کم په مجلس کې قبضه دا ضروری وي، خو لیکن چې کله قرض ورکول شي نو بیا هلته کې قبضه کول دا ضروری نه دی. نو دلته کې چې کله دوبۍ کې یو سړی دی او هغه هونډای والا ته وایي چې مونږ کره پیسې ولیږه، نو دا د دې مطلب دا دی چې دوره پیسې ستا په ما باندې قرض شوي، دا د قرض و معامله روانه ده. نو په دې کې که موقع باندې پیسې نه وي او هغه ورکړي نو دا صورت هم جایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې په مونځ کې د صورت نه مخکې بسم الله ویل شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې صورت فاتحې نه مخکې خو بسم الله شته او د صورت نه مخکې بسم الله که اووی نو ام صحیح ده او که اونه وی نو ام څه مسله نشته، دواړه امور جایز دي.
دا ملګری تپوس کوي چې یو کس گاډي واخلي او بل کس له ورکی او ورته ووي چې دا گاډي ته چلوا که لږې ګټي او که ډېرې ګټي او که نه ګټي خو ماله به د میاشتې 10,000 روپۍ راکې، نو دا معامله جایز ده او که ناجایز ده؟ نو جواب دا دی چې دا د کرایي او د اجارې والا معامله ده او دا جایز ده. څنګه چې یو سړی دکان په کرایه باندې ورکي، نو که دکاندار هغې کې لږې ګټي او که ډېرې ګټي او که بند دي ساتي، نو مالک د دکان هغه د خپل دکان د کرایې مستحق دی. دغه شانتې گاډي هم په کرایه باندې ورکول جایز دي. که هغه چلوونکی هر څومره ګټي، نو هغه به صرف دله د میاشتې 10,000 روپۍ کرایه ورکوي. دا معامله جایز ده جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس مسافر دی او هغه نه یېرو چې زه مسافر یم او د ماسخودن امامتۍ ته مخکې شه. شاته ورپسې مقیمین خلق ولاړو، د ته مونځ دوران کې یاد شو چې زه خو مسافر یم، زما مونځ 2 رکعاته دی. نو د په مونځ کې د اقامت نیت وکړه، نو دا مونځ صحیح دی او که صحیح نه دی؟ نو جواب دا دی چې کله یو کس د مونځ په دوران کې د اقامت نیت وکړي، نو د مونځ د سفرانی مونځ نه اقامت والا مونځ ته واړېږي، یعنې د قصر په ځای باندې به دی اتمام کوي. خو د هغې دپاره شرط دا دی چې هغه نیت چې دی کوم ځای کې کوي، نو هغه ځای د نیت مناسب هم وي، د اقامت مناسب هم وي. که یو سړی په روډ باندې د اقامت نیت کوي، نو دا نیت صحیح نه دی، ځکه چې هلته کې د وخت تېرولو څه اسباب نشته. په صحرا کې په ځنګل کې د اقامت نیت کوي، نو هلته کې چې د اقامت اسباب نه وي، نو دغې نیت له اعتبار نشته. نو که ده په مناسب ځای کې نیت کړی وي چې دی چا کره دیره دی یا چا خواته تللی دی، نو هلته کې د نیت کړی دی، دغه نیت صحیح دی، بیا د مونځ صحیح دی جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د غم اجرې ته لاړ شي، هلته کې تلاوت وکړي او بیا دعا وکړي، نو دا څه منع خو نه دي، د دې څه ممانعت شته او که نشته؟ نو جواب دا دی که چرې دغه تلاوت د رسم او د رواج په طور باندې نه وي، بلکې د میت د ایصال ثواب دپاره وي، نو ایصال ثواب د مړي دپاره هغه هر ځای جایز دی، په حجره کې هم جایز دی، په جومات کې هم جایز دی، په کور کې هم څوک تلاوت کوي، نو دا جایز دی. البته دا لازم نه دی ګڼل پکار، رواج ته نه دی جوړول پکار، ځکه چې کم تلاوت د مړي دپاره د ایصال ثواب په طور باندې کیږي، نو د دې مطلب دا وی چې الله پاک اولن دغه تلاوت د دې تلاوت کوونکي نه قبلی، چې د دنه قبول کی، نو بیا د هغې ثواب دته او مړي ته رسي. نو چې کم یو تلاوت د رواج او د رسم په طور باندې کیږي، نو اولن خبره خدا ده چې دا د دنه قبلیږي او که نه قبلیږي، مړي ته رسیدل او د هغې ایصال ثواب کېدل دا دویمه خبره ده. نو د رواج په طور نه دی کول پکار، رواج دی نه دی جوړول پکار. باقی کې څوک تلاوت کوي، په جومات کې کوي، په حجره کې کوي، په کور کې کوي، په بل ځای کې کوي، او د هغې ایصال ثواب مړي ته کوي، نو په دې کې څه حرج نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې منګه اسکول دی واړه منګ له راولي، نو پلار یې وایي چې دله د ډیټ آف برت لږ غونتې کم ولیکه. مثال په طور د هغه 2013 پیدایش دی، نو یې موږ ته وایي چې 2015 ورله ولیکه، او یې موږ له ورځ او تاریخ هغه جدا کو، نو دا دوکه کې راځي او که نه راځي؟ نو جواب دا دی چې کله تاسو ته پته وي چې د تاریخ پیدایش حقیقي یو دی او تاسو ورله بل لیکئ، نو دوکه خو به وروستو کیږي، خو لیکن فی الحال دا په دروغو کې راځي، او که تاسو ورسره تعاون کوئ، دروغو کې تعاون دی، نو ګناه نه به هر حال دا خبره خالی نه ده جي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس بل د ورځې مبارکي ورکولی شي چې دا جمعې ورځ دې مبارک شه، خالی ورځ دې مبارک شه، اتوار ورځ دې مبارک شه مثال په طور؟ نو جواب دا دی چې داسې قسمه خبرې جایز نه دي، ځکه چې دا خبرې د شریعت نه ثابت نه دي. او دویم نمبر چې کله داسې قسمه خبرې په رواج کې راشي، نو بیا دا رو د دین حصہ ګڼلی شي. لکه څنګه چې نن سبا جمعه مبارک، جمعه کا دن مبارک هو، داسې قسمه پوسټونه وغیرہ چلیږي، نو دا شریعت کې نه دی جایز،
او د دې اصل نشته. رز بهشکه د جمعې رز افضل ده، خو د انسان د پاره د ذاتی طور بهترین رز هغه ده چې په کوم رز باندې د خدای رضا شو او د خدای رضا والا اعمال وکړو. دغه د کار د مبارکای دی، دغه مقصد د مبارکای دی، دغه عمل د مبارکای دی. باقی په زبانی طور مبارک بادي دا صرف د اختر و غیره جایز ده، نور نه دی جایز جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس پر روژه کې عمرې له لاړ شي او اختر الته کې تیر کی او د اختر نه پس په شوال کې هغه بیت الله شریف وویني، نو په ده باندې حج فرض کیږي او کنه؟ نو جواب دا دی چې د شوال لومبنی ورځ چې په چا باندې په مکه کې راشي، نو په هغه باندې د حج فرض کېدو دپاره شرایط دي. په هغې کې یو شرط دا دی چې دا کس دغلته کې په اوسېدو باندې طاقت لري. که چېرې د حکومت د طرف نه یا د قانون د طرف نه هغه ته رکاوټ وي او هغه نه پرېږدي، ویزه کې هم ټیم ختم وي، نو بیا په دې کس باندې حج نه دی فرض. دغه شانتې یو شرط دا هم دی چې دغه کس دغه وخت چې تیری د شوال نه والې تر ذوالحجې 10 تاریخه پورې، نو د دې وخت خرچه هغه سره موجود وي. که دغه خرچه نه وي موجوده، نو بیا هم په ده باندې حج نه فرض کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې بنده کله درس و تدریس کوي، نو بعضې خلک وایي چې په دې کې د سجدې والا آیات کریمه راشي، نو دغه آیات په مزه ویل پکار دی، ځکه چې دا سجده په مارغانو باندې اړیږي، په وړو ماشومانو باندې اړیږي. نو دی وایي چې څه طریقه اختیار ول پکار دی. نو جواب دا دی چې کله بنده خپل ذاتی تلاوت کوي، خوا کې ورسره څوک ناست وي، ان هغه له خو آیات د سجدې په مزه ویل پکار دی، ځکه چې هغه اورېدونکو ته پته نه لګي چې د آیات د سجدې اووي او کنه. او چې کله درس و تدریس موقوي، نو په هغې کې هغه آیات په تیزه ویلو باندې څه حرج نشته، خدا وضاحت پکار دی هغه اورېدونکو ته، غوږ کېښودونکو ته، چې تاسو باندې سجده واجب شوه. باقي دا خبره چې په ماشومانو باندې دا سجده اړیږي، مارغانو باندې اړیږي، نو دا خبره صحیح نه ده. سجده صرف په بالغانو باندې واجب کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې مونږ دوبۍ کې کار کوو، 6 بجې زمونږ چوټي شي، بیا مونږ گاډي کې را روان شو، 9 بجې مونږ خپل ځای ته راورسو، او دا د ماښام ټیم دا ټول په لاره کې تیر شي. نو په لاره کې د مونځ دپاره څه مناسب ځای نه وي، نو بیا مونږ ماسخوتن مونځ سره د ماښام هغه مونځ قضا کوو. نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې چونکې ډیوټي په خپل ځای باندې یو اهمیت والا سیز دی، خو لیکن مونځ د هر قسمه ډیوټۍ نه زیات اهمیت والا سیز دی. نو تاسو ملګرو سره خبره وکئ، ترغیب وچلوئ، کوشش وکئ چې ستاسو ملګري رضامند شي. نو په لاره باندې چې داسې یو ځای وي که نور هېڅ نه وي، نو په روډ باندې مونځ کېږي، نو چې د ماښام دا مونځ د ملګرو نه نه قضا کیږي، ستاسو نه نه قضا کیږي. نو د دې په برکت باندې به الله تعالی ستاسو په دغه محنت کې او ستاسو په دغه کوشش او مزدورۍ کې نور هم اضافه کوي، او هغې کې به الله تعالی نور هم برکت واچي. نو د مونځ اهتمام کولو کوشش به هر حال پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ډریور دی او هغه روزانه گاډی وباسي او دوره لرې سورلی بوزي چې هغه د سفر په مسافت باندې وي، نو د ده د منځونو به څه حساب کتاب وي، ځکه چې دی خو روزانه ځي او راځي. نو جواب دا دی چې کله دی گاډی وباسي او داسې ځای ته روان شو چې کوم ځای د ده نه مدت مسافت باندې دی، یعنی 78 کیلومتر نه سیوا دی، نو د خپل ځای او د علاقې د حدودو نه په وتو سره به دی مسافر شي. په لاره باندې به دی سفرانه مونځ کوي، چې کوم ځای دی اډې ته تللی دی هلته به سفرانه مونځ کوي، واپسای کې به سفرانه مونځ کوي، تر څو پورې چې دی خپل ځای ته را رسېدلی نه دی، خپلې علاقې حدودو ته را دننه شوی نه دی، نو دی به مسلسل مسافر وي. که روزانه داسې کوي او که ټول عمر داسې کوي، نو دی به سفرانه مونځونه کوي. دا ملګری تپوس کوي چې کله بنده اتریشه وکړي، نو هغه به الحمدلله ووایي، مخامخ کس به ورته یرحمک الله ووایي، بیا به ورته دی یهدیکم الله ویصلح بالک دا ووایي.
خو لیکن که بنده توس سوړي نو بیا به هره پیره دا ویل وي او کنه. نو جواب دا دی چې د اتریشي چې کومه الحمدلله دعا ده یا ورته مخامخ بیا هغه کس یرحمک الله وی دی ورته یهدیک الله ویصلح بالک وی، نو دا د عام حالات مبارکه ده چې کوم کس توس سوړوي یا زکام وي نو بیا دغه د پاره دا خبره نه ده. چې دا ملګری تپوس کوي چې یو کس بل په نیمه باندې ځمکه ورکړه، اوس د دغه ځمکې په پولو باندې ډکې راوختل او هغه ونې شوې، نو دغه کې د دې زمینداري څه شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې د ځمکې مالک کله زمیندار له ځمکه ورکي نو هغې خو معاهده د فصل شوي وي، نو که چېرې د دغې ونو باره کې هم څه معاهده شوي وي نو بیا به د دغې معاهدې خیال ساتلی شي، د هغې پاسداري د هغې پابندي به لازم وي. که معاهده نه وي شوي نو بیا به د علاقې عرف ته کتی شي چې د مالک زمین او د زمیندار خپل میس کې عرف څه دی، نو که عرف کې او په معاشره کې دله حصه ورکوي نو وربکي او که نه ورکوي نو بیا دا د مالک حق دی. د ملګری یو پوسٹ را لګلې دی، په هغې کې لیکلي دي یہ اللہ کے ساتھ نام میں نے آپ کے پاس امانت بھیجی ہے، اگر اللہ پر یقین ہے تو 10 لوگوں کو بھیج دو، 12 گھنٹے کے بعد آپ کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا اللہ یا مالک یا قادر یا رازق یا رحیم یا کریم یا مجیب. نو دی دا تپوس کوي چې آیا داسې قسمه میسیجونه موږ ته په واتساپ وغیره کې ډیر راځي او هغې سره یې لیکلي چې دا ته ولیږي نو تا ته به لویه خوشخبري میلاو شي، که دې ونه لیږي نو یو لوی نقصان به درته میلاو شي. نو دی د دې باره کې تپوس کوي چې په شریعت کې د دې څه حکم دی. نو جواب دا دی چې دا داسې قسمه خبرې لیږل په تاسو باندې لازم نه دي او ضروري هم نه ده چې دا تاسو ولیږئ نو ګنې خوشخبري دې میلاو شي او که ونه لیږئ نو نقصان دې میلاو شي. دا دې ته موږ منګړت خبرې وایو، د ځان نه جوړې خبرې وایو، بالکل نه دي فارورډ کول پکار. په دې څیزونو باندې یقین ساتل دا هم صحیح نه دي. یقین صرف د الله تبارک وتعالی په ذات باندې ساتل چې هغه د خیر او شر مالک دی او د خیر غوښتو دپاره او د شر نه د بچاو دپاره هغه خپلې طریقې دي په دین کې، هغه وظایف دي، اعمال دي، دعاګانې دي، نوافل دي، داسې قسمه خبرې نشته. نو دا تاسو باندې لیږل لازم نه دي او بلکې لیږئ یې چې د داسې قسمه اعمالو حوصله شکني کیږي او دا خبرې ورو ورو ختمې شي نو ښه به وي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس نه د سحر مونځ قضا شه، اوس دی هغه ساخ کې راګرځئ یا اشراق کې راګرځئ، نو صرف فرض به کوي که سنت به ورسره کوي. نو جواب دا دی چې کله د بنده نه د سحر مونځ قضا شي او په دغ قرض باندې یې کوي تقریبا د 12 بجو نه مخکې نو سنت به کوي او فرض به کوي. کله چې د ماسپښین ټیم داخل شو او د هغې نه پس دی بیا دا مونځ کوي چې هر وخت یې کوي نو بیا به صرف فرض قضا کوي، سنت به ورسره نه کوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس غاښ وباسلی دی او وینه نو درېږي نو دی به د مونځ او د اودس څه ترتیب کوي؟ نو جواب دا دی که چېرې ده ته مسلسل وینه د غاښ نه راځي نو دی به انتظار کوي چې کله د مونځ وخت آخري شي او بیا وینه نو درېږي نو دی به دغه شانتې اودس وکړي او مونځ به کوي، ځکه چې دی په دې وخت کې معذور دی، ده ته په پوره ټیم کې د مونځ په پوره ټیم کې دته دومره وخت میلاو نشو چې دی پکې خپل فرض مونځ ادا کړي. نو د شریعت په نظر کې دا کس معذور وګرځېده او معذور دپاره حکم دا دی چې دی به د عذر سره سره خپل مونځ کوي. چې کله دویم ټیم شي نو بیا به انتظار کوي، نو که دوره ټیم ورته میلاویږي چې په هغې کې دی مونځ وکړی شي نو مونځ به کوي په پاکیت سره، چې وینه ودرېږي نو اودس به وکړي او خپل مونځ به وکړي، او که نه په دویم ټیم کې ورته ټیم نه میلاویږي نو سره د عذر نه به دی خپل مونځ کوي. دا ملګری تپوس کوي چې عمره په ژوند کې یو پیره کول دا سنت دي او که مستحب دي؟ نو جواب دا دی چې حج په ژوند کې یو پیره کول دا فرض دي
او یو عمره په ژوند کې دا سنت موکده ده. د دې نه پس چې کوم حجونه کیږي هغه نفل حجونه دي او د دې نه پس چې کوم عمرې کیږي هغه نفل عمرې دي. دا ملګری تپوس کوي چې الټو سره او 10 ماتیږي او کنه ماتیږي. نو جواب دا دی که چېرې الټای په داسې طریقه باندې راشي چې بندله د هغې کنټرول کول ممکن نه وي، نو د فقهاو په اصطلاح کې دې ته په ډکه خولې باندې الټای ویلی شي او داسې قسمه الټو سره او 10 ماتیږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس باندې غسل فرض شو او هغه غسل وکړ، کپړې یې واچولې، د باتروم نه ووته او بیا د هغه نه یو څو قطرې لاړې، نو آیا په ده باندې دوباره غسل کول فرض دي او که فرض نه دي؟ نو جواب دا دی که چېرې ده باندې چې کله غسل واجب شو او د هغې نه پس د واړه بولو کې یا لږ وګرځي را وګرځي یا وده شي او د هغې نه پس د غسل وکړي او بیا د دغې غسل نه بعد دته قطرې راشي، نو په ده باندې دوباره غسل کول فرض نه دي. او کنه په ده باندې چې څنګه غسل فرض شو او د هغې نه پس دی نه ملاس شوی دی، نه ګرځېدلی دی، نه یې واړه بول کړي دي، بلکې چې څنګه د باندې غسل فرض شو نو ده فوراً غسل وکړ او د غسل کولو نه پس په ده باندې دته اوس قطرې رالی، نو د راجح قول مطابق په ده باندې دوباره غسل کول دا فرض دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس غنم خرڅوي او غنم به ورکوي یو میاشت پس او پیسې اوس غواړي، نو دی به د غنمو کم ریټ لګوي؟ اوسنی ریټ به لګوي او که میاشت پس چې د غنمو کم ریټ وي نو هغه به لګوي؟ نو جواب دا دی چې څنګه تاسو په سوال کې اووی دا د بیع سلم صورت دی، په دې کې پیسې نغدي وي او چې کم شی اغستلی شي نه هغه ادار وي، نو د هغې قیمت مقررول دا د متعاقدینو یعنی د دواړو طرفینو پر رضامندۍ باندې موقوف دی. که هغې اوسنی ریټ لګوي نو هم صحیح ده، که د اوسني ریټ نه کم او بیش لګوي نو هم صحیح ده، او که عقد داسې کوي چې میاشت پس کم ریټ وي نو ته به مال هغه راکې، نو دا معامله صحیح نه ده، ځکه چې میاشت پس که ریټ کمیږي سیوا کیږي د هغې پته نه لګي، په هغې کې د نزاع او د جګړې خطره ده. نو که ریټ کم وي او که سیوا وي چې په کم ریټ باندې هغه خرڅول غواړي هغه که ریټ به اوس متعین کوي، په هغې باندې به خپل عقد مبني کوي. دا ملګری تپوس کوي چې موږ د فارمي چرګانو کاروبار کوو، په کومه شپه باندې چې زموږ نه چرګان بوزي نو په دغه ورځ باندې چې کوم د روټین خوراک موږ د چرګانو له ورکوو نو هغه وله هم ورکوو، چونکې د دوی سفر سیوا وي نو موږ وله په دغه وخت باندې یا په دغه ورځ باندې اضافي خوراک هم ډیر ورکو، اوبه وله هم ورکو، خو بیا دغه خوراک او دغه اوبه وزن کې هم حسابیږي. نو دوی دا تپوس کوي چې آیا دا به په هغه دوکه کې راځي او که به نه راځي؟ نو جواب دا دی که چېرې تاسو نیت او مقصد دا وي چې چونکې دوی سفر ډیر کوي، دوی به وږي کیږي یا به تږي کیږي، نو د هغې په وجه باندې تاسو وله ډیر خوراک ورکوئ، نو بیا خو دا دوکه کې نه راځي. او که چېرې مقصد دا وي چې دغه موږ له وزن ډیر وکړي او بیا وروستو که هغه وزن جوړ هم کړي خو هغومره وزن به نه جوړوي چې څومره وزن تاسو پیسې اخیستې دي د غوښې د وزن په حساب سره، نو بیا به دا دوکه کې راځي، بیا د دې نه اجتناب پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې زه دوبۍ کې یم او دلته کې یو ملګری دی، هغه ماته وی چې د واده دپاره څه وظیفه کوه چې زر زر واده دې وشي، نو ما ورته ووی چې صرف په وظیفو باندې نه کیږي، څه کار ورسره هم کول غواړي. نو اوس وی هغه ملګری ماته وی چې تا وظیفې ته سپک وکتل او ته ګناهګار شوی، نو دی د دې باره کې تپوس کوي چې د دې خبرې شرعي حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې دا تاسو کومه خبره کړې ده نو دا خبره د ګناه خبره نه ده، د وظیفې په خپل ځای باندې اهمیت دی، د عمل کولو په خپل ځای باندې اهمیت دی. نو د وظیفې کولو مطلب دا نه وي چې ته به کار نه کې، روزګار به نه کې، د هغې دپاره بس جدوجهد نه کې، بلکې وظیفې د دې دپاره وي چې بنده کم تګودود کوي، کم محنت کوي، الله تعالی په هغې محنت باندې په اسانتیا باندې
ثمره او نتیجه مرتب کوي. نو کچری وظیفې ته سپک کتلو مقصد وو نو بیا خو دا خبره ګناه ده، خو کنه مقصد دا چې دواړه کارونه کول غواړي، صرف وظیفو ته نه دي کتل پکار، نو بیا په دې خبره کې څه ګناه نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی به هر ملک کې په یو سپر سٹور کې کار کوي، نو دی د هغې باره کې 3 قسمه تپوس کړی دی. یو تپوس دا دی چې هغې کې ټول حلال اشیاوي، نو په هغې کې د ویټر نوکري کول څنګه دي. دویم سوال دا دی چې په هغې کې ټول حرام اشیاوي، او دریم سوال دا دی چې په هغې کې څه حلال اشیاوي څه حرام وي. نو په دې کې د ویټرای نوکري کول دا څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې کله ټول حلال اشیاوي نو هغه خو بالکل جایز دی، او که ټول حرام اشیاوي نو هغې کې نوکري کول جایز نه دي. او که دواړه قسمه وي، حلال هم وي او حرام هم وي، نو که دی په حلالو څیزونو باندې مقرر وي نو بیا پکې څه اشکال نشته، دا نوکري کول جایز دي. او که په حرامو باندې مقرري نو بیا جایز نه ده جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس موس کوي او بل کس راشي او د دنه تپوسو کی دی ورته موس په تیزه کی یا ورته اشاره وکي، نو په شریعت کې د دې موس څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې د یو کار په باره کې موس سبق په تیزه کول یا په موس کې اشاره کول په داسې طریقه باندې چې هغه مخامخ کس د هغې نه خپل مطلب والی دې سره موس ماتیږي، داسې اشاره نه دی کول پکار، او سبق په تیزه کول هم نه دی پکار، دې سره موس ماتیږي. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس ګیره یا خو هغه کلین شیو کړی دی یا هغه پټه ګیره پرېښودې ده د یو موټي نه کم، نو د دې کس مستقل امامت کول څنګه دي، او د پسې یو اتفاقی موس کول د دې شریعت کې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې د یو موټي نه ګیره کمه کټ کول دا په شریعت کې ناجایز دي او حرام دي، او دا گناه کبیره دی. او چې کم کس گناه کبیره کې مبتلا وي نو د هغه مستقل امام جوړول دا مکروه تحریمی دي. نو داسې کس امام جوړول مکروه تحریمی دي، د پسې مستقل موس کول مکروه تحریمی دي. البته که اتفاقا یو موس کې داسې نوبت راشي چې د مخکې شوی وي نو د پسې موس کولو گنجایش دی، اتفاقا یو موس نیم، خو لیکن مستقل داسې کس امام جوړول جایز نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس یو مال حاصل کړی وي په ناجایزه طریقه باندې، نو د دې د استعمال صحیح ځای کوم ځای دی؟ دا کوم ځای کې خرج کول پکار دي؟ د دې باره کې موږ ته څه ووایي؟ نو جواب دا دی چې ناجایزه مال نه مراد حرام مال دی. نو حرام مال لومبنی حکم دا دی چې دا خپل اصل مالک ته رسول دی، چې د چانه په ناجایزه طریقه باندې مال اغستل شوی دی نو هغه مالک ته دا رسول دی. دا د ټولو نه لومبنی حکم دی. که مالک معلوم نوي یا مالک ته رسایی ممکن نوي نو بیا د هغه ورثاو ته رسول دی. یا مالک وفات شوی دی نو بیا د هغه ورثاو ته هغه مال رسول دی. که ورثاو ته نه رسی، مالک معلوم نه دی، نو بیا د مالک د طرف نه هغه صدقه کول ضروری دي. په غریبانانو باندې هغه صدقه کول او دا نیت کول چې دې ثواب دی الله تعالی هغه اصل مالک ته ورسي، او الله تعالی دې زما ذمہ بری کی دا غینا. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی مثال په تور ماسپخین موز د پاره سنت کور کې وکي او بیا مسجد ته لاړ شي فرض ولا هلته لا ټیم شته، نو دې په دې دوران کې نفل کول شي او کنا، یعنی د سنتو او د فرضو په میاس کې نفل جایز دي او کنا جایز دي. نو جواب دا دی چې د سنتو او د فرضو په میاس کې په نفل کولو کې اس قسم حرج نشته، بلکې بهتر دي چې هغه خالی ټیم دی د جمعات کې ناشته مست انتظار کوي، نو دا به ښه صورت وي چې د باغې کې نوافلو کې، نو دا نه صرف دا چې جایز دي بلکې افضل او بهتر دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په یو اداره کې نوکر دی، مثال په تور باندې فوج کې یا FC وغیره کې، نو د هغې ادارې دا قوانین دي چې هغه واده کړي له د واده جدا الاونس ورکوي، پیسې ورکوي.
اوس یو نوکر دی او هغه لا واده نه دی کړی، صرف نکاح وتړله، کویدنې وکړه، لا ښځه یې کور ته راوستې نه ده او د دغې نکاح په بنیاد باندې هغه کال نیم دغه پیسې وصول کی، نو دا جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې په دې خبره کې به د دغې ادارې اصولو ته کتلی شي چې آیا هغوی دغه رولز او قوانین د پیسو ورکولو صرف په نکاح کولو باندې دی پیسې ورکوي او که نه په واده کولو باندې پیسې ورکوي. نو که صرف په واده باندې ورکوي نو بیا خو در لپاره دغه پیسې اخیستل جایز نه دي، دا غلط بیانای کې هم راځي، او که نه هغوی صرف په نکاح باندې پیسې ورکوي نو بیا د دې اخیستل جایز دي.